رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق کائنات ارشاد فرمائی چې ای زما بندگانو تاسو د پاره ما دا دین مکمل کو چې کم دین د حضور نبی پاک صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم په خاطر ما تاسو لکم دین در کو دا دین ما تاسو د پاره پورا کو واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمتونه م په تاسو باندې سر ته ورسول ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو د پاره ما چې کم دین خوښ کو هغه د ستاسو د پاره بل یو دینم نه دی چې الله پاک د قیامت ورځې پورې انسانانو د پاره کم دین خوښ کړو الله فرمایي چې هغه اسلام دی۔ آیات کریمه د تلاوت او د ترجمه مقصد زما دا دی چې دین اسلام تر قیامت مازیګره پورې د هر چا د پاره کامل او مکمل او اکمل دین دی او دا داسې کامل او مکمل دین دی چې د هر زمانه خلقو د پاره د هر علاقې بشندگانو د پاره د هر یو زبان لستونکي او ویونکي د پاره په دین اسلام کې د هر مسئلې حل پروت دی ځکه چې نبی پاک مبارک نه بعد بل نبی راتلونکی نه دی او راتلونکی ځکه نه دی چې دین کمپلیټ او مکمل دی بل چا وحی او د بل چا نبوت او د بل چا احکاماتو د خوریدو د زیاتولو د کمولو ضرورت نشتا۔ مقصد دا چې دین اسلام مکمل دین دی ته مسئله وایا دین اسلام به د هغې مسئلې حل درته ښایي یو داسې مسئله په کائناتو کې وښایې چې هغې د دین اسلام سره تعلق وي او په اسلام کې د هغې حل نه وي یو مسئله وښایه هغې زمانې نه واخله تر نن زمانې پورې او نن زمانې نه واخله تر قیامت مازیګره پورې داسې یو مسئله نشي راپېښېدی چې په دین اسلام کې د هغې حل نه موجود دا علمگیر دین دی د دین اسلام کې لچک موجود دی د هرې مسئلې حل پکې شته ځان له خبره ده چې به چا به دین کې د علم رسائی به لږه وي چا به لږه زیاته وي چا به لږه ډېره زیاته وي تا ته به نه معلومه خو د هغې له علمې به دا خبره نه وي چې دا مسله او دا حل په اسلام کې شته نه هغه به تا ته نه معلومه بنیادی توګه باندې مقصد دا چې دین اسلام کې د هرې مسئلې حل شته او دین اسلام علمگیر دین دی دین اسلام کې د هرې مسئلې بنیاد په بنیاد ته په ته باندې الحمدلله مونږ په دین اسلام کې د هرې مسئلې حل پروت دی تیره ورځ باندې چې سیالکوټ کې په 3 دسمبر باندې سریلنکن یو منیجر د اسلام په نامه باندې قتل شو او په هغه وخت کې هغه کسانو څه چغې او سوري ووالې او شاید چې څه بعضې مذهبي پارټو سره به د اظهار خیال کړی وي چې گویا مونږه د اسلام په نامه باندې د فلانکی کس قتل کو یاد ساتئ ما عرض د دغه آیات مبارک نه داو چې دین اسلام کې هر یو چیز د هرې مسئلې حل شته دی خو بیا انسان اسلام په لاس کې واخلي اسلام قوانین په لاس کې واخلي
او په خپل سوچ او فکر باندې یو غلطه فیصله وکړي یا ساتي هغه اسلام نه دی، هغه د اسلام په نامه باندې یو غلطه فیصله کول دی. واضح وي دا خبره چې اسلام د داسې واقعاتو سره هیڅ قسمه تعلق نشته. په دین اسلام او په دین متین کې د هرې مسلې د کوچو نه سپین او صفا هر قسمه مسلې حل پکې موجود دی. خو که څوک جذباتو احساساتو له د اسلام نامه ورکوي نو دا جذبات او دا احساسات که چېرې شرعي اصولو مطابق وي هغې ته بیا جذباتو ته بیا اسلام وایي، دغه احساساتو ته اسلام وایي. خو که چېرې جذبات او احساسات د اسلام د دایرې نه بهر وي داسې جذبات او احساسات اسلام او دین متین او قرآن او حدیث دا نه ایکسیپٹ کوي. دا نه قرآن دی نه حدیث دی نه دین دی، دا د انسان خپل جذبات دي او جذبات لم اسلام حدود مقرر کړي دي. هغې حدودو نه زیات د جذباتو ښکاره کول اسلام اجازه نه ورکوي. لکه څنګه په تېره ورځ باندې په مسانحه وشوه، په دې په شا باندې کمې کمې خبرې موجود وي. هر یو تجزیه نګار یو خپله تجزیه کوي، په ټي وي باندې ټاک شوز کیږي، هر یو کس ناکس راوچتیږي، د خپل سوچ مطابق سوالیه نشان په جوړوي. خو یاد ساتئ د داسې حالاتو د داسې حادثاتو د اسلام سره تعلق نشته دی. نه د ټاک شوکانو د ټاک شو دا کار دی چې اسلامي نقطه نظر باندې خبرې کوي، چې چاله صورت اخلاص نه وي زده، د چاله دعای قنوت په وترو کې نه وي زده، هغه د اسلام په باریکو باریکو مسایلو باندې ټاک شوز کوي، په هغې باندې گفتگو کوي او د خپل پروګرام ریټینګ زیاتولو دپاره ځان نه یو غر په بل او بل غر په بل باندې ولي. اسلام هم د دې اجازت نه ورکوي. کمې خبرې کم حقیقت وي د اسلام په رڼا کې همغه شان د پیش کول پکار وي چې انسان ته په خپله د اسلام رڼا نه معلومه، بل یو انسان به د یو حادثې او د یو حالاتو مطابق د اسلام رڼا خلکو ته څنګه ښایي. دا خبره هم غلطه ده چې اسلام په نامه باندې اسلامی ملک کې قانون انسان په لاس واخلي او اگر چې ګستاخي به کړې والله نه وه کړې هغه علم الله پاک ته دی. هغې وخت کې زمونږ نه و که کړې وي ګستاخي او که نه وي کړې داسې طریقې کار باندې انتقام اخیستل سزا ورکول دا د هر مسلمان کار نه دی. اسلام هغې دپاره ضوابط مقرر کړي دي، شروط مقرر کړي دي. خو لیکن که چېرې په دې آړ کې میډیا او سوشل میډیا هم بعضې کسان اسلام باندې ګوتې اوچتوي یا بعضې اسلامي فرقو باندې ګوتې اوچتوي یا بعضې اسلامي قوانینو ضوابطو باندې ګوتې اوچتوي نو دغې خلکو لم د دې هیڅ قسمه گنجایش نشته دی. که چېرې په تېرو زمانو کې د اسلام په نامه باندې چا ګیرې پرېښودې، چا ویښته غټ کړل، چا پټکي ووال او هغې په اسلام په نامه باندې په جامه باندې د اسلام څومره نقصان وشو، د اسلام په نامه باندې څومره دهشتګردي وشوه، د اسلام په نامه باندې څومره قتل و غارت وشو، د اسلام په نامه باندې اوس آینده نسل کې چې کم کتابونه لیکلی کېږي ابه د اسلام د دهشتګردۍ په نامه باندې یادوي. ولې اسلام په نامه باندې شوي دي. یاد ساتئ داسې واقعات د اسلام په نامه باندې کېږي، خو بنیاد دا دی چې آینده نسل ته اسلام بدنامول غواړي. خدا م یاد ساتئ چې ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، عزت به د قیامت مازیګره پورې اسلام ته حاصل وي. د اسلام عزت څوک ټیټولی نشي، د اسلام جنډا او بیرغ څوک راټیټولی نشي. که هر قسمه حادثات او په هره نامه او په هره جامه باندې داسې واقعات وکړی شي، یا ساتئ د داسې واقعاتو د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. اسلام خو هغه دین دی، اسلام خو هغه مذهب دی چې د اسلام نامه اسلام ده، چې اسلام وتلی د سلامتیا نه دی. ایمان وایم دی ته چې ایمان د امن نه وتلی، چې څوک ایماندار دی د هغه ایمان دا دعوت ورکوي چې ته به د امن والی. څوک مسلمان دی د هغې اسلام دعوت ورکوي چې ته به د اسلام والی. ولې فتح مکه په موقع باندې
حضور نبی پاک مبارک په زرګونو فوج روان کړی دی مکې معظمې ته حملې دپاره. مکه معظمه باندې حمله وشوه، بغیر د مقابلې نه مسلمانانو ته جیت خدای پاک ورکو. خو تاسو څه اندازه ده د دغې خبرې نه چې کله حضور نبی پاک مبارک په زرګونه فوج 10,000 فوج روان کړی دی او په لار کې حضور نبی پاک مبارک یو سپی ولید، سپی چې دا خبره نو چا نه پټه نه وي. حدیث پاک کې راځي چې کم ځای کې سپی یا سپی وي په کم کور کې اغلا د رحمت فرشتې نه راځي. یعنی سپی هغه جنس دی، هغه زناور دی چې چرته سپی وي هلته رحمت فرشتې نه راځي. خو لیکن نبی پاک مبارک د فتح مکې په موقع باندې کله مکې معظمې ته دوی روان دي، لار کې یو سپی ولیده چې هغې بچي شوي وو، هغې واړه واړه کوتري شوي وو. چې کله نبی پاک مبارک هغه سپی واړه واړه کوتري ولیدل، نبی پاک صحابه کرامو چونکې هغوی مبارک مخکې را روانو، یو لوی فوج په زرګونو تعداد کې شاته را روان دی. حضرت جمیل رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې ما ته نبی پاک مبارک فرمایل چې دلته دا سپی بچي پیدا کړي دي، سپی بچي شوي دي، کوتري واړه واړه دي، دا لوی لښکر را روان دی. هسې نه چې دغې لښکر د دغې باغ دوړ د وجې نه، دغې رش د وجې نه صحابه کرامو دغې وړو وړو کوترو ته چېرته خیال نشي، چېرته خپو لاندې رانولي. حضرت جمیل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ماله یې په دغې سپی سره د ودرېدو ډیوټي ولګوله چې ای جمیل تر هغه وخته پورې به دغې کوترو سره ولاړ وې څو وخته پورې چې مسلمانانو ټول فوج د دې ځای نه تېر شوی نه وي. چې اصحابه کرام کله دغه فوج کله دلته رخ کوي مخ کوي ته به دلته ولاړ وې او دغې کوترو نه به اصحابه کرامو دغه رش او اصحابه کرامو دغه فوج له به لار ورکوي. خلکو ته به دا وایي چې دلته سپی بچي اچولی دي، سپی کوتري پیدا کړي دي، د ستاسو د خپو لاندې د واړه واړه کوتري چېرته مړه نه شي. حضرت جمیل رضی الله تعالی فرمایي چې د صحابه کرامو زرګونو فوج هغې لار باندې تېره شو او زه هغه وخته پورې د کوترو سره ولاړ وم چې څو وخته پورې ټول صحابه کرامو فوج نه تېر شوی. اسلام مزاج دا دی، اسلام دې ته وایي، ایمان دعوت دې ته وایي. اسلام دا وایي چې کوترو ته هم نقصان مه ورکوه. اسلام دا وایي چې د وړو وړو کوترو حفاظت به هم ته کې، هغه درنه چېرته زخمي نه شي. اگر چې اسلام وایي چې دا سپیو کوتري چېرته وي رحمت فرشتې نه راځي، خو لیکن که فرشتې د رحمت نه راځي رحمت للعالمین د رحمت پیغام ورکوي. دا هغه پیغام دی چې دغه اسلام دغه تصویر مونږ ته اول نه ښودلی دی. اسلام څه وایي؟ اسلام دا وایي چې کله اودس کوي نو د اودس په وخت کې به ته په څومره اوبو باندې به ته اودس کوې، په څومره اوبو باندې به ته غسل کوې. اسلام محدثینو د حدیثو په رڼاو کې د اودس دپاره چې کومه اوس معروفه لوټه ده تقریبا دغې لوټې مطابق اودس کول پکار دي. دارنګې چې کم نن سبا معروف دا ډېر یو غټي دی دې نه لږ واړه چې کم بالټي جوړ شوي دي تقریبا د عمدې برابر کم زیات کې همدومره اوبو باندې لامبل پکار وي. اسلام وایي چې په زیات اوبو باندې به اودس نه کې، ځکه چې زیاتې اوبه شړول اسراف دی. په غسل کې زیاتې اوبه شړول اسراف دی. اسې سوال دلته هغو نه دا کولی کېږي چې څوک په اسلام باندې ګوتې اوچتوي چې دا دهشتګرد دین دی چې کم اسلام کې د اودس کې زیاتې اوبه شړول اسراف شي، کم اسلام کې غسل کې زیاتې اوبه شړول اسراف شي. دا اسلام به د وینې تویولو او د وینې شړولو حکم به څنګه ورکوي؟ په ناحقه طریقې باندې. که چېرې سانحه سیالکوټ کې یو سانحه وشوه په دې باندې سوشل میډیا او ټاک شوګانې ده اسلام باندې ګوتې نه اوچتوي. هغه مغربي تهذیب، مغربي ممالک او مختلف قسمه نام نهاد چې ځان ته د امن و امان داعیان وایي هغه کسان د سانحه سیالکوټ باندې ګوته په اسلام باندې نه اوچتوي. هغه چا چې غلطي کړې ده ته ورته یو ځل غلطي وایي، اسلام ورته 50 ځل غلطي وایي. خو د هغې په ضمن کې اسلام ته بد ویل
اسلام ته دهشتګرد دین ویل دا د اسلام د مزاج خلاف خبره ده. هغه خلک به څنګه دهشتګردي ورته وایي؟ ضرور غلط کار دی، خو هغه خلک په کومه خوله باندې دهشتګردي وایي؟ هغه امریکایان چې په افغانستان کې مسلمانان په کم حال باندې پرېښودل، څومره وینې توی کړې، څومره کورونه تباه او برباد کړل، هغه کسان په کومه خوله باندې دې ته دهشتګردي وایي؟ اسلام ته په کومه خوله باندې دهشتګرد وایي؟ هغه هندوان چې 2 کالو ته قریب وخت را روان دی په کشمیر کې مقبوض کشمیر باندې هغوی کومه پالیسی اختیار کړې ده، کم طریقې کار کرفیو لګولې ده چې هغوی منځونه د هغې جمعې منځونه او د هغې د عید میلاد النبي جشنونه د هغوی د واړه اختر غټ اختر دا په خفګان کې په کورونو باندې تیر شو. هغه خلک څنګه اسلام ته دهشتګرد وایي؟ د خپل وینې تویول، د خپل قتل و غارت کول، د خپل مسلمانان د بې کوره کول، آیا دا دهشتګردي نه ده؟ ټول نه اول غټ دهشتګرد هغه دی چې چا په سینه کې د اسلام ایمان او د ایمان نور نشته دی، ټول نه غټ دهشتګرد هغه دی. خو که چېرې چېرته داسې واقعه راشي نو بیا اسلام ته ګوتې نیول او بیا موږ مسلمانان هم ډېر زیات کمزور یو چې که چېرې داسې څه کیسه راشي نو موږ بیا اسلام نه په زړه کې موږ یو قسمه ګیلمن شو، یا ساتې داسې واقعاتو اسلام سره تعلق نشته. اسلام ما عرض وکړو اسلام دې ته وایي. اسلام چا ته وایي؟ روم یو لویه معرکه د مسلمانانو سره عمر فاروق په دور کې تیره شوې ده. رومیانو سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېره لویه معرکه کړې ده، خو هسې دا خبره د تاریخ پټه کړې نه ده او دا خبره د مسلمانانو نه هم پټه نه وي او د اغیارو نه هم پټه نه وي چې کله د روم مقابله راغله نو د روم د رومیانو سره د لوی مقابلې نه وړاندې څه وړې علاقې مسلمانانو فتح کړې وې چې کله یې فتح کړې مسلمانانو دغې علاقو نه ټیکس شروع کړو چې تاسو مسلمانانو په لاس کې اوسېږئ، تاسو به مسلمانانو ذمہ داری دا ده چې د ستاسو به حفاظت کوي او د ستاسو ذمہ داری چې د حفاظت به تاسو ټیکس ورکوئ. معاهده وشوه، خبرې اترې روانې وې، مسلمانانو حکمرانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل گورنران لیډران مقرر کړي وو. خو یاد ساتئ چې کله د روم سره مقابله راغله نو په دې دوران کې عمر فاروق سے پیغام ولېږلو ټولو علاقو ته چې څوک په کمه علاقه باندې کمانډر دی د خپل علاقې پرېږدئ او راځئ د رومیانو مقابله کې میدان له ورځو. یاد ساتئ انسان په بدن باندې ویښته ودرېږي چې کله دا خبره لیډران واورېده نو لیډران واپس فوجونه تیار کړل، عمر فاروق سے په حکم باندې رومیانو مقابلو له روانېدل. خو چې کم ټیکسونه او کمې پیسې حضرت سیدنا ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دغه علاقې نه ټیکسونه را جمع کړي وو، هغه ټیکسونو والا کسانو راوغوښتلو او ټول ټیکسونه پیسې ورته واپس کړې او دا جمله ورته وویله، ورته ویې فرمایل چې حضرات ای عیسایانو تاسو زموږ د قبضې لاندې وئ او تاسو نه ټیکسونه مونږ اخیستي د دې دپاره وو، ذمیان کافران شوی د دې دپاره چې تاسو نه مونږ پیسې واغستو چې مونږ به ستاسو حفاظت کوو. اوس میدان جنگ ته روان یو نو مونږ به ستاسو حفاظت نه قاصره یو، اوس د ستاسو حفاظت مونږ کولی نه شو او کمې پیسې چې مونږ اخیستې هغه د ستاسو د حفاظت پیسې مونږ اخیستې دي، لہذا مونږ ستاسو فی الحال حفاظت نشو کولی تر هغه وخته پورې چې مونږ را واپس شوي نه یو، هغه وخته پورې ټیکسونه واپس واخلئ څو پورې چې مونږ دوباره راغلی نه یو او دوباره د ستاسو حفاظت زمونږ په ذمه باندې نه راغلی. پیسې ورته واپس کړې، خو چې کله پیسې واپس کېدې د عیسایانو هغه جمله واورئ
عبیدہ بن جراح رضی اللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چردکم اللہ علینا ونصرکم علیہم فلو كانوا لم يردوا شيئا واخذوا كل شيء بقي حتى لا يدعوا شيئا. عیسایان ورتوای چې اے ابو عبیدہ بن جراح خدای پاک د تاسو د هغه عیسایانو په مقابله کې خدای پاک د تاسو مدد فرمایي. مونږ ته پته چې تاسو د عیسایانو هغه خلکو له روان یې چې څوک زمونږ د مذهب هم فکر دي خو چې تاسو خپل نبی دومره عجیبه تربیت درکړی چې تاسو مونږ ته خپل حق را واپس کو نو مونږ هم درته همدغه دعا ده چې خدای پاک د ستاسو په مونږ باندې واپس راولي. خدای پاک د ستاسو د عیسایانو په مقابله کې مدد در سره وکړي. او بیا ورته عیسایان عرض کوي چې مسلمانانو صحابه کرامو که چېرې همدغه عیسایان زمونږ په سر باندې مشران وای چې کم ټیکسونه یې رانه اخیستي وای دوی چېرته تللی دا عیسایانو مونږ ته واپس پیسې نه راکولې که چېرې دا واپس پیسې راکوي دا د حضور نبی پاک مبارک غلامان مونږ ته واپس پیسې راکوي. مونږ ته اسلام د ذمي کافرانو که هغه سریلنکنز دي په پاکستان کې اوسیږي او که هغه د هر یو ملک او د وطن سره تعلق ساتي او په ملک پاکستان کې اوسیږي هغې ته ذمي کافر وایي. چاته ویزه میلاو شي چاته امن و امان میلاو شي. او زه په دعوې سره دا وایم چې کومو مذهبونو والا خلک په اسلامي ملک کې اوسیږي او اسلام دوی له کم حقوق ورکړي دي تاسو په رب باندې یقین وکئ چې خپل مذهب هم ولې دومره حقوق نه دي ورکړي لکه څومره حقوق ذمیانو کافرانو ته اسلام ورکړي دي. او هغه په دعوې سره د قرآن او د حدیث مبارکو نه ثابت دي. غرض مده حاضرینو چې حضور نبی پاک مبارک په دغه پاک دین باندې په چند ورځو کې په دغه سانحې د سیالکوټ د وجې نه کم کم قسم اعتراضات کیږي. اس قسمه چې کم اعتراضات په چا باندې کیږي هغې ته اسلام نه وایي. کم څیز باندې چې اعتراض واردېږي هغه اسلام نه دی. نبی پاک مبارک ته چا وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کافران تاسو پسې بد وایي. ای چا پسې بد وایي؟ محمد پسې بد وایي. ای چې هغه کس پسې بد وایي چې اول زما تعریف کوي بیا را پسې بد وایي. ځکه چې محمد معنا هم دا ده چې هغه هستی چې د کمالاتو د صفاتو نه ډکه هستی ده. محمد خو د کمالاتو والے ته ویلی شي نو اول ما صفت بیانوي بیا ما مذمت بیانوي. کافرانو ته پته ولګېده چې دا خو رښتیا خبره ده. هغوی نبی پاک مبارک له نامه کې خو دا مزمم محمد په ځای باندې مزمم چې مزمم نامه یې ورله کېښوده نو هغوی به مزمم پسې کنځلې او بدې ردې به پسې ویلې. نبی پاک مبارک له رالل عرض کوي یا رسول الله تاسو له بنه نامه کېښوده مزمم هغې پسې بد رد وایي. که محمد پسې وایي اول تعریف کوي بیا به بد وایي. نبی پاک ورته فرمایل چې که دوی مزمم پسې بد وایي هغوی خو مزمم پسې بد وایي زه خو مزمم نه یم زه خو محمد یم. که مزمم پسې بد وایي هغه زه نه یم او که محمد پسې بد وایي اول به تعریف کوي بیا به بد وایي. که دغه سوشل میډیا او میډیا او چې څومره د ځان ته کلاو دماغ والا روشن خیال والا خلق وایو اسلام باندې څو ګوتې اوچتوي نو یاد ساتئ په هغه څیز باندې ګوتې اوچتوي چې هغه اسلام نه دی. کم شي باندې چې دوی رد کوي کم شي کې چې دوی کمزوري راوباسي هغې ته اسلام نه وایي. هغه شي باندې رد کوي چې کم شی اسلام نه دی. اسلام باندې الحمدلله هیڅوک هم رد نشي کولی چې کم د اسلام تصویر دی. اسلام تصویر هغه عمده دی چې حضور نبی پاک مبارک هم پاک حقوق د ټول امت دپاره د انسو د جن دپاره د پیریانو د انسانانو دپاره د زناورو د مرغانو دپاره څنګه علما فرمایي چې کله یو څاروی حلالوي اسلام څه وایي حدیث مبارک څه وایي چې کله څاروی یا چرګ یا کم څیز هم د حلالېدو جایز وي هغه حلالوي. اسلام وایي چاړه پټه تیره کا
د ساروی په مخ کې چاړه مه تېروه، چاړه پټه تېره کا. اسلام حکم دا دی ساروی په مخ کې چاړه تېرول مکروه دي، هسې اندازه ولګوئ. اسلام دې ته ویلی شي چې د کم ساروي چې هغه د عقل خاوند نه دی، ذوي العقولو نه دی، هغه کې صرف شعور موجود دی، اسلام وایي ساروي په مخ کې چاړه مه تېروه. چې کم اسلام مزاج دا وي هغه هیڅکله داسې واقعات نشي کولی مسلمانان لکه څنګه په سیالکوټ کې شوې ده، د هغې هم مذمت کوو. چې اسلام په نامه باندې داسې حادثات واقعات کېږي هغې هم مذمت کوو، خو د دې هم مذمت کوو چې دا د اسلام سره څوک وتړي. اسلام ته دهشتګرد دین وایي، اسلام نه زیات امن و امان والا دین نشته دی. په اختتام کې زه عرض کول غواړم د حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو کس مسلمان را ولګېدو او یو ذمي کافر چې چا سره ویزه نن سبا هغې ته ذمي کافر وایي، امن ورکړی شوی وي، بادشاه وله امن ورکړی وي، هغې ته ذمي کافر وایي. یو مسلمانو لانجه کنجراله بل کس ترې نه قتل شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه فیصله فرمایله تحقیقات و تفتیشاتو نه بعد چې دا ناروا قتل دی. حضرت علی شیر خدا فیصله فرمایله چې د کافر په بدله کې، ذمي کافر په بدله کې به مسلمان قصاص کولی شي. حکم دا وشو چې کله حکم وشو څه ورځې بعد تېرېدې، دا خلق کافران چې کم ذمي کافرانو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه لراله ورته عرض وکړو چې مونږ هغه معاف کو. وی درول سمدستي چې ما فیصله کړې چې قصاص به وي، تاسو ولې معاف کړل؟ الفاظ سو حضرت علی شیر خدا ورته فرمایي اے کافرانو دغه مسلمانانو خو به چرته دمکی نه وي درکړي چې ګوره مونږه معاف کوي کني بیا هم خیر نشته. ورته عرض کوي چې نه اے علی شیر خدا مونږ له مسلمانانو دمکی نه ده راکړې. علی شیر خدا ورته فرمایي که دمکی درکړې وي او د دمکۍ نه یریږئ قصاص هم وکوئ، دغې دمکۍ سزا به هم ورته ورکوم. ورته ویې فرمایي چې نه مونږ ورسره دا فیصله بس وشوه، هغوی به مونږ له دیت راکړي او مونږه معاف کړو. او بیا د هغې یهودي او دغه عیسایي غیر مسلمه الفاظ دا و چې ای علی شیر خدا مونږ دمکۍ نه معاف نه کو، مونږ د دې د وجې نه معاف کو چې د ده په مرګ باندې چې دا کوم قاتل مسلمان قاتل دی د ده په مرګ باندې مونږ رور ژوندی کېږي نه، مونږ رور ژوندی کېږي نه، که دی مونږ قتل کو او که نه. نو لحاظه مونږ معاف کړو، مونږ له صرف دیت راکړي، 100 اوښان دیت ته مونږ ته راکړي. دا هغه اسلام مزاج دی چې مونږ ته صحابه کرامو ښودلی دی. اصحابه کرامو د کافر ذمي کافر په مقابله کې د مسلمان د قصاص اخیستو د قتل کولو حکم فرمایلی دی، دې ته اسلام وایي. او که څوک په کمو خبرو باندې اعتراض کوي، یا ساتئ دا جمله در سره یاد وساتئ چې کمو خبرو باندې غیر مسلم ګوته اوچتوي هغه اسلام نه دی، او چې کم اسلام دی هغه ما تم پته ده، بل تم پته ده، خپلو تم پته ده، اغیارو تم پته ده چې اسلام هم دې ته وایي چې اسلام د سلامتیا نه دی او ایمان د امن نه دی. چې د چا په سینه کې اسلام او ایمان پروت وي هغه هېڅکله هم دهشتګرد نشي کېدی، بلکې حضور نبی پاک مبارک چې کم تعلیمات ښودلي دي هغه په حقیقي معنو باندې چا ویلي دي، حقیقي معنو باندې چا ښودلي دي، هغې ته رب العالمین یو مقام او یو عزت ورکړی دی. او که د اسلام په خلاف هر څومره هم پروپیګنډې وشي نو رب ذوالجلال قرآن کریم کې ختمه کړې ده. رب ذوالجلال ارشاد فرمایي سورة منافقون کې رب العالمین فرمایي وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ فرمائی قیامت پوری عزت خدای پاک ته حاصل دی، قیامت پوری عزت نبی پاک ته حاصل دی، او قیامت ورځې پورې به عزت او احترام او ادب چې دی دا مسلمانانو ته حاصل وي. اگر چې غیر مسلم به فساد کوي، اگر چې غیر مسلم به جلس کېږي، خو عزت چې دا ایمان او اسلام ته ملاو دی. الله کریم د موږ ستاسو صحیح مسلمانان کی، الله کریم د موږ ستاسو د اسلام سره دردېدل مینه نصیب فرمایي. او کم داسې واقعات د سیالکوټ په شان د کېږي، الله کریم د داسې واقعات
د اسلام د بدنامۍ دپاره همیشه دپاره ختم کړی کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریم په دین اسلام باندې پوهه زموږ نصیب فرمای، په دین اسلام باندې عمل کول توفیق زموږ نصیب فرمای. رب کریم موږ تیر شوي ګناهونه معاف کړي، راتلونکي زمانه کې د ګناهونو نه وساتې، نیک اعمال زموږ قبول و مقبول فرمای. هر قسمه سازشونه چې د اسلام او د ایمان او د مؤمن او د مسلم په مقابله او مخالفت کې کیږي، الله کریم د ټول سازشونه د خاورو سره خاوري فرمای. الله کریم د ټولې منصوبې ناکامې کړې کی. اسلام او د اسلام جنډه ده همیشه دپاره الله پاک بلند اوچته وساتي. او کم قسمه داسې واقعات کیږي، الله کریم د موږ داسې واقعاتو نه او اسلام د داسې واقعاتو نه په امن و امان کې وساتلی کی. رب العالمین د ملک پاکستان بلکې جمیع اسلامی ممالکو تحفظ و امن و امان د الله پاک نصیب فرمائی. او اسلامی ممالکو د الله کریم په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب فرمائی. او څومره کافران دي، غیر مسلم دي او د اسلام د ناکامۍ او سازشونه جوړ کړي دي، الله کریم دې په خپله ناکام کی. الله کریم دې مسلمانان بلند و بالا وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.